بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو، یو څو ورځې مخکې د ملکنډ یونیورسټۍ یو سټوډنټ و، د هغه د مړینې خبر راغی چې شهید شو. یا چاګاډ وجنګ و یا موټرسایکل خپله هغه بې کابو شو وغیره، په هغه په ذهن څه اثرات. هغه خیر هسپتال ته وړلی شو. د هغه خاص ملګري ورسره واپسې کې د هغه ویډیو مشهوره ده، ټولو کتلې ده چې مبارک شه موسی خان شهید شه. او هغه وایي چې ستا په پلازمینه کې به یې په پلانکي شي کې د ډاکټرانو د غفلت د وجې یا چې د بیډ نه میلاوېده وغیره وغیره وفات شو. چې کله کور ته راوړلی شو، به یې دلته کیسه خدای پاک دې د جدیر ډمانو نه موږ ساتي. هغه به یې هغه اوچتېدله، دا خو د ستار د وجې سړی مړ شو. نو د هغه ټول شهادت یې سپک په رباب باندې چې دا د رباب د وجې شو. وایي دا د هلکه الله رب العزت د هغه شهادت قبول کړي، الله رب العزت خاندان ته صبر ورکړي. اسباب کتل پکار دي چې آیا د انتظامی سره څه مسله وه، دا د هغې د وجې دا معامله راله، آیا واقعي دغه د رباب کیسه وه، آیا بل څه وه بل څه وه. که د رباب کیسه وي هم، نو زما ستا په مرګ رباب جایز کېږي نه، زما ستا په خبرو رباب جایز کېږي. کوم شی چې شریعت حرام کړي، زما او ستا نیکه به هم حلال نه کړي. چې کوم څیز شریعت حلال کړي، زه ورته نه شو حرامو، نو په دې حلالېږي نه. پکار دا دی چې اسباب د مرګ ولټو چې د څه د وجې دا معامله سبب بل سر را نه شي، او خاندان سره ودرېږو ولاړه په دې بنیاد نه چې خاندان یې وشرمو. دا وایي انوکه احتجاج. څنګه انوکه احتجاج دی؟ وایي راشه ستار غږو، قسم مړ دی بیړم د هغه غر کر، او ته ورته ستار غږې، ته ورته رباب غږې. دا خو دی چې سبا مور مړه شي، پلار دې مړ شي، نو جنازه چې دوی صبر که دا من سندره ورته لګوي جي. نو بیا ورته مور ته کړنګوه را کړنګوه قبر ته، پلار ته قبر ته، جنازې ته کړنګوه را کړه. چې جنازه کې مولیا سي صبر وکړه، جنازه مو کو جنازه مو کو، لږ دا من سندره ورته رباب ورته لګو. نو خپل پلار ته خو به ونه وي، خپل زوی ته چې د زوی جنازه لري پرته نو هغه ته خو به رباب ونه وي چې وایي د زوی جنازې ته راغی، ته خو به سترګې رابهیږي. د بل په مړي باندې سیاست هم کې، او د بل مړی هم شرمې، او قام هم شرمې، او کلي هم شرمې، چې وایي هغه به سبا هغه ته دومره سپک که چې د هغه ټول هر څه چې د هغه خاندان ته کلیوال ته خلکو ته ښایي چې وایي د هغه په نظر کې خو د تعلیم څه حیثیت نه وه، دا ټوله معامله د رباب نه شروع وه. بس تعلیم خو هغه د رباب د لاسه غرق شو، د هغه چې د مرګ هم د دې د لاسه غرق وایي. لږ سوچ پکار، بنیادي مسله ریښکل پکار دي، کته پکار دي چې دا مسله د څه د وجې ده، او د دې وجې ربابونه او یا کم حرام څیز یا د چا په مرګ نه حلالي. نو او ته ورله اوس مختلف نومونه ورکې، بس اسان نوم دی ما په صفا زبان کې ورته ډمتوب، نو دا حلالېږي نه. او دا خو د ټول نه سپک کار به، نو سپک ته څنګه درانه سپک درنېږي؟ نو نه هغه کلتور ګرځي. دا خو زه یم چې درته چېرته د هغه سرو کافرانو به هم کلچر نه وي، ته لا وایې زما د مسلمان کلچر دی. اول اسلام دی بیا قام دی. که اسلام کې د یو څیز اجازت وي، نو هغه پښتو ای له زړه کې به هم ځای ورکړې، په بدن هم لاګو کوه. چې اسلام کې د یو څیز دپاره ځای نه وي که نه، هغه پښتو نه چې د دنیا ټول قامونه کې اجازت یې نشته. صحیح ده؟ نو به یې وجه کتل پکاري. یو موسی خان مړ شه، سبا به بل مړی، برز به بل مړی، ته به په ما الزام لګې، زه به په تا الزام لګوم، هغه به په بل لګوي، هغه او بس منځ کې به چې دی نو څوک یې چې کوي یا به خبیغه می یا چې د څه وجې کېږي، نو د هغې طرف ته به د سره د چا پام نه نه. اصل معاملې ته به کتل پکار دي، د هغې تح ته ورتلل پکار دي. د خاندان بیړه غرقه شوه، د مور او پلار یې بیړه غرقه شوه. چې شپږم سیمسټر ته یو کس ورسېد، د مور او پلار ته یو تمه، هغه بیړه غرقه شوه، ته ورته ربابونه غږې، هغه تباهي وشوه، او ته ورته چې ته د رباب نه وړې راوړې نه. ته یې پوهې که الله رب العزت دې موږ ته دې قام ته هدایت نصیب کړي. دا رسته ده چې په ذلت اخته دی، وجه یې دغه ده، یو څیز او جوړی ته بل څیز. دا شاعر چې دی، نو دا شاعران دا ستا بیا د اخیره ځینې دا د تباهۍ دپاره د یو قام د ژبې دپاره د ادب ډېر سخت ضرورت دی. شعر او شاعري او ادب دا د قام د ترقۍ باعث ګرځي، دلته د قام د ذلت باعث ګرځي. دا شاعر شاعران دې ته وایي. بیا دا خلک یار لږ سوچ پکار دی چې د څه د وجې راغلی دی، چې هغه معامله موږ رفع دفع کړو. که
که د انتظامیې څه مسلې چې تحقیقات وشي چې وایي دا وجه څه ده او که څوک پکې ککړ وي چې راټینګ کړی شي، که څوک نه چې حسبې څه ونه شي شرمولی، او که دغه شان بل څه وجه چې هغه تلاش کړی شي کام ته وښودل شي بس بیا به ټیک شي. او که نه موږ وایو چې په دې به زه حرام حلال کړم، نو حرام حلال چې دی نو ستا پلار یې نه شي کولی، هېڅوک هم نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې آیاتو زه د ماتولو دپاره راغلی، نو لهذا په دې نه حلالېږي. ها پلانکي ډاکټر صاحب ویلي یا پیر صاحب ویلي یا مولا صاحب ویلي چې څوک یم رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د شریعت بنیاد دی، زموږ ستا خبره نه ده. د ډاکټر صاحب او که پیر صاحب وي او که وکیل صاحب وي او که بزنسمین صاحب وي او که بلې هغه هم چې دغه حدیث او قرآن آیتونو د مفسرینو آرا او شریعت وګوري هغه به هم وایي چې یاره دا موسیقي حرام دی، هغه مسلمان دی، هغه به هم بیا وایي چې حرام دی. دا خو هغه کتلی نه دی نو ځکه هغه وایي چې دا حلاله ده. هغه ځکه وایي چې دا حلاله ده. الله رب العزت ته پوهه راکړي، الله دې موږ د دغه د لهو لعب د څیزونو نه لرې وساتي، الله رب العزت ته موږ د مزید نقصاناتو نه بچ وساتي، خاندان ته دې الله صبر ورکړي، او الله رب العزت دې د دغه غلطو خلکو نه که هغه په هر رنګ کې دی، که د پښتو د ادب په رنګ کې دی او که په نورو رنګونو کې دی، چې په دې قام باندې اسم غرق تو نورې غرقولو طرف ته بوځي په مختلفو غلطو آلو باندې، هغې نه د خدای دا قام بچ کړي او دغه شاعرانو ته د خدای هدایت وکړي